الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا جملة يا نهمي گفتهمی جملتان آیان همی گفته همی هست و دانا رحمت للعالمين. درود شريف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. زمایزانو نن 27 دسامبر 2024 مون دلتا جامع مسجد بیت
मामूर की द जुमे द इज्तिमा फ निस्बत सरा जमयू तकरीरम आगा द वालिदैन मौजू शुरू द और दी जुमे तकरीर दा 9 हिस्सा द मख की तकारीर अस्मा द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मशरलुर हज़रत अस्मा फरमाई अन अस्मा बिन्त अबी बकर क़ालत क़दिमत अलैया उम्मी वहिय मुशरिकतुन फी अहद कुरैश फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी क़दिमत अलैया वहिय राग़िबतुन अफ़अस्लुहा क़ाल नअम सिलीहा रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अस्मा बिन्ती अबा बकर न रिवायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाई चिज़मा मोर द मक्की मुकरमे नराल मदीने मुनव्वरे तज़मा कोरता फी अहद कुरैश दाग ज़माना वा च द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और द मक्की द कुरैश मीन्स की द हुदैबी मकाम बांदी संची हिजरी की सुलह शवी सुलह बदी शवी च ज़मुन और स्तासु मीन्स की बा जंग बंदी हुई। हज़रत अस्मा फरमाई चिमोर में मक्की मुकरमे नराल मदीने मुनव्वरेत और मुशरिक हुआ मोर में मुशरिक हुआ द सुलह जमाना के राल चिराल जमा कोरता उस मक्का उगोर मदीना मुनव्वरा उगोर ढेर उगत सफर मा जनाब रसूलुल्लाह न तफूसुकु हज़रत अस्मा द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिनवा दाइशी सिद्दीकी मशरखोर हुआ लेकिन दाइशी सिद्दीकी मोर जुदा व उम्मी रोमान आगा मुसलमान व और द हज़रत अस्मा मोर मुशरिक व जुदा व हज़रत अस्मा व मारा मंडी कड़ी जनाब रसूलुल्लाह तफूस लफार तफूस में को फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह फ़िदाक अबी व उम्मी मावेल या रसूल अल्लाह ज़मा मोर फ़लाद पता सु कुर्बान शे या रसूल अल्लाह क़दिमत अलैया उम्मी वहिय राग़िबा या रसूल अल्लाह नन ज़मा कोरत ज़मा मोरा गलियद द मक्की मुकरमेन लेकिन या रसूल अल्लाह मोर में मुशरिक द इस्लाम ने नफरत तकन द इस्लाम न राग़िब द इस्लाम सरे मोहब्बत निश्त मुशरिक द ज़मा कोर तराल या रसूल अल्लाह उस्तासुन दा तफूस कवमा अफ़अस्लुहा
یا رسول الله مور سره صله رحم وکړم کنه خدمت یې وکړم کنه کور کې اوسم کنه یا رسول الله زما لپاره څه پکار ده خو مشرک لیکن زما مور ده وای جناب رسول الله راته ویل قال نعم صلیها او اسمع خدمت یې وکړه صلیها مور سره صله رحم وساته د مور خدمت وکړه کنه لکه څنګه چې د مسلمان مور و پلار خدمت فرض واجب ده د دې مشرک مور خدمت هم فتا باندې فرض ده ځکه د خدمت تعلق چې دغه د ایمان کفر سره نشته کنه د مور و پلار د خدمت تعلق هغه نه اسلام سره ده نه ایمان سره ده نه کفر سره ده کنه که مور و پلار دی مؤمن مسلمان وی که مشرک وی کنه هر حالت کی ته د دین پیدا د استا خدمتونه کړې دي تکالیف برداشت کړې دي کنه ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير او انسان تا تما تاکید کړی دا تا تمی دا وصیت کړی د کنا ووصینا الانسان بوالدیه د مور و پلار باره کې مې تا ته حکم کړی د کنا چې مور و پلار سره احسان کړه بیا خاص کر مور د مور حق چې ده هغه د پلار نه هم ډېر زیات ده ځکه حملته امه وهنا على وهن کرها على کره مور ته په خېټه کې اوچت کړی وی کنه د ډېر تکلیف باوجود ته غټې دې رحم کې ته مضبوط دی کنه مور دی کمزور یکیدا یو د حمل تکلیف کنه ضعف بیا د ولادت وخت کې دردونه او تکالیف کنه بیا د پیدر کولو وخت کې وفصاله فی عامین دو کاله تسنه پسنی ولای وی تالی پیدر کوله کبه دی مور موگی و کبه مړوا کبه جوړوا کنا جوړ بوا ک ګرمي بوا ک یخني بوا ک بدخواب بوا ک به خوب پرو لیکن چې تابت څنګه چنګو کو چې ای مور بدر تر فاسد تبي سنه سروا چې ولیکنا وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك او انسان زما شکر ادا کړه زکه زستا خالق حقیقي مکنه ما ته د یو قطره اوبو نه جوړ کړی کنه د یو قطره اوبو نه زما شکر ما ادا کړه اوس د یو قطرې اوبو نه خو مې میخه هم پیدا کړې ده اوښ مې هم پیدا کړی ده
خر مې هم پیدا کړی دی خچر مې هم د یو قطرې اوبې نه پیدا کړی دی لیکن ته مې په ډېر احسن په ډېر ښکلي شکل کې جوړ کړی بیا ستا نه به تپوس کېږي تا باندې انسان زما انعامات زیات دي داسې شکل کې مې جوړ کړی چې انسان ستا په حسن باندې الله وایي زه په خپله قسم زه قسم یو نه څلور قسمونه خورم ستا په حسن باندې والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون الله وی زيتون باندې مې دې قسم وکنا تین باندې مې دې قسم وی وطور سینین محبوبت طور سینا غر باندې مې دې قسم وی چې زما او د موسی علیه السلام د خبرو د ملاقات ځای وکنه وهذا البلد الأمين محبوب دنیا کی خارونه ډیر دي ډیر خارونه می جوړ کړي دي په یو خار باندې قسم نه خورم په یو کلی باندې قسم نه خورم وهذا البلد الأمين محبوب دا استاد پیدایش خار مکہ مکرمہ استاد بچپن خار استاد نکاح عبد المطلب خار استاد فلار عبداللہ صاحب خار دا خار چکم خار کی محبوبت میں پیدا کرے وہذا البلد الامین دغه د امن په خار مې دې قسم وي چې مکه مکرمه ده دا څلور قسمونه مې علاوه وخوړو والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین دا څلور قسمونه ولې خورم علاوه دا پڅ خبر باندې مقسم به څه شي د کنه چې په کم شي ز قسم خرم هغه مقسم به ورته وای هغه څه شي د کنه مقسم به انسان ته لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم انسان تمی په ډېر ښکلي شکل کې پیدا کړی په دوه خپو مې روان کړی کنه د میخې د اوښ په شان د غوا په شان په څلورو باندې مې نه روان کړی وروسته مې دومره یو ګز لکۍ در پسې ځوړنده کړې نه ده کنه نه مې دومره غټ غټ د ګلابي چیلۍ په شان غوږونه در پسې ځوړند کړي دي کنه ته په ډېر ښکلي شکل کې ما جوړ کړی چې په ښکلي شکل کې مې پیدا کړی هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء
چې څنګه الله وای زما چاهتو څنګه چې ما غوستل هغه شکل کې هغه تصویر کې مې ته د مور رحم کې جوړ کړی نو ځکه درته وایم چې انشکر لی انسان اول زما شکر ادا کړه زستا خالق حقیقی ما ته په ډېر ښکلي شکل کې پیدا کړی کنه د هارون رشید زمانه ورحمه الله ډېر بزرگ او ډېر لوی عالم د هارون رشید زمانه کې بغداد کې یو سړی شپه کې ښځې سره لګیا ده خبرې کړي خبرو کې د هغه سړي خپلې ښځې سره خبرې الټه شوې جګړه شوه ښځې ته یې ویل چې ان لم تکوني احسن من القمر فانت طالق ثلاثه ښځې ته یې ویل ښځې که د سپوږمۍ نه ته ښایسته نه یې نو بیا تا ته مې بس ډایرکټ 3 طلاقه درکړو ته په ما په 3 طلاقو طلاق او که د سپوږمۍ نه ته ښایسته یې نو بیا طلاقه نه فبکت ښځه په ژړا شوه ښځې ویل خدایه زما د اسخا مخ وګوره او سپوږمۍ وګوره دا خو معلومه خبره ده چې د سپوږمۍ نه خو زه ښایسته نه یم خاوند ته ویل خاونده دا د څه الفاظ راته د خولې نه وایستل که نه زما خو ستا نه لس بچي دي دا واړه بچي به اوس څه کومه که نه که بچي ته ما سره پرېږدې د لوږې نه به مړه شي زه خو مزدوري کړای نه شم او که بچي ته ځان سره پاتې کړې که نه دا بچي به ضایع شي ته خو د دې لسو بچو خدمت کړای نه شې ښځه په ژړا ده چې خدای زه خو د سپوږمۍ نه ښایسته نه یم زه خو طلاقه شومه بچي مې برباد شو کور مې برباد شو که نه خدایه زه به اوس څه کړمه سړی مخ پښیمانه شو په دې خپلو الفاظو شپه کې رامنډې کړې د خپلې محلې د امام ګیټ یې ور وټکه امام چې را پاڅېدی ویل ما خو ښځې ته داسې الفاظ ویلي امام ورته ویل امرأتك حمارة فأي المثال لها من القمر فأي نسبة لها إلى القمر استخرج خذوا غورا بیا د هغې د حسن مقابله د سپوږمۍ سره وګوره ځان یې ورک شویل اخسا کړی شویل دا پتا طلاقت امام له خوب یې خراب جواب هم نه ورته سړی چې راغی ښځې ته یې ویل ښځه په ژړا ویل امام خو هم دا راته وي چې دا طلاقه شوې نور پریشانه سهار شو د بغداد په یو جومات اوزي په بل نه اوزي په یو مدرسه اوزي په بل نه اوزي چې زما ښځه طلاقه ده که نه ما د الفاظ ویلي دي د څلورو مذاهبو
علماء فتوا ورکړه چې ستا ښځه به تا طلاق. اخیر دا مسله د هارون رشید دربار ته راغله. دغه زمانې باچهان د مسائلو د علم شوقیان. هارون رشید دربار ته چې مسله راغله او د سړي دا پریشانی، هارون رشید د مذاهب اربعه و علما را اغوستل، احناف، شوافع، ممالک، حنابله، د څلورو مذاهب علماء کرام را جمع. هارون رشید په خپل معلم مسله وړاندې ورته کېښوده، ویل تاسو د څلورو مذاهب ائمه کرام علما په دې مسله باندې بحث وکړئ. دا سړی ډېر پریشانه ده، ښځې په جړا د لس بچې دي واړه واړه چې دې الفاظو سره اوس دا طلاق شوه که نه شوه. علماء شاهي محل کې بغداد کې بحث مباحثې شروع. اخیر د څلورو مذاهب علماو په دې اتفاق وکړو چې دا ښځه طلاقه شوې. هارون رشید ته پرچه ورکړه لیکلې چې دا طلاقه شوې. ځکه اوس د ده د ښځې حسن وګوره، سپوږمۍ وګوره چې نسبت خاک را به عالمي فاک. هارون رشید هم په دې خبره یقین وکړو، لیکن زمونږ د پښتو ضرب المثل ده چې خزانې په خرابو کې وي. یو داسې ملنګ د ملنګانو شکل کې یو عالم رسته ناست، مشهور هم نو، لیکن شاگرد چاو، شاگرد امام ابو حنیفه رحم الله. هارون رشید ټولو علماو په دې اتفاق وکړو، سړي ته یې ویل چې ځه ښځه په تا طلاق. اخیر کې هغه عالم فقامه، هغه عالم پاڅېدی د امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد، راوړاندې شو. هارون رشید ته ویل حضرت اسمع مني مسأله، ویل حضرت زه خو دغه مسأله کې نه علماو را اغوستمه، ما نن علماو تفوس وکړو نه تا رانه تفوس وکړو. د دې مسلې باره کې زما نه هم یو ټکی واورئ. علما د څلورو مذاهبو علما داسې ورته ګورې راندي چې دا ملنګ عالم وګوره. او د دومره علماو د اتفاق باوجود بیا د خبره وګوره که نه دا پاگل ده که څه چل ده که نه. د امام ابو حنیفه رحم الله شاگرد ویل ليس بطالق على هذا، ویل عرض زما یو خبره واوره، دا ښځه چې ده که نه په دې سړي باندې طلاقه شویه نه ده که نه، دا ښځه بلکل طلاقه نه ده. سړي داسې وکتل لکه ګل داسې وغوړېدی، خوشحاله شو. علما عوام هارون رشید حیران شو چې دا څه وایي. هارون رشید ورته ویل بأي دلیل و أي دلیل معك، ویل دا ته په کم دلیل وایي چې دا طلاق نه ده که نه، تا سره کم دلیل ده که نه. ویل حیرت نه د فتاوا او ضرورت شته، نه د نورو
کتابونو ضرورت شته، نه د حاشیو ضرورت شته، نه د نکتو ضرورت شته، نه د اجتهاد ضرورت شته که نه، نه د قیاس ضرورت شته. دلیلی من القرآن بلا زما دلیل اغا استنباط هم ندا، زما دلیل صراحتا قرآن کی موجود دا قرآن آیتنا دی کنا چی دا خزب دی کس باندی طلاق شوین ندا کنا. علماء نور حیران شو، هر نشید حیران شو چی صراحتا دا کم آیات تا قرآن کی چی دا خزب دی طلاق شوین ندا. خبر خو پوهیږئ که مذهبي هلته وایي د دې تقاریرو او مسایلو چې سپیکر برابر وای، خو زمونږ سپیکر په 21 سال کې زمونږ سپیکر برابر نشو. زه به مړ شمه خو د سپیکر ارمان به مې پوره نشي. ولارت زما دلیل قرآن ده، هارون رشید ورته ویله أي آية في القرآن، ستا دلیل قرآن کی کم آیات تا؟ ولارت واورا زما دلیل دادا چی والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والهرد غوره الله وای په انځر می دی قسم وی، په زیتون می دی قسم وی، تورې سینا غر می دی قسم وی، محبوب استا په خار په مکه می دی قسم وی کنه. قسم په دې خبر الله وای خرمه څلور قسمونه الله خوړلې دي چې لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم. الله وی څلور قسمونه خورم په دې خبره چې انسان ما په ډېر ښکلي شکل کې ډېره ښکلیه ډانچه کې کنه ډېر حسین جمیل ډېر ښایسته ما پیدا کړی ده. اوس حیرت ته ووایه کنه قرآن دا اول نواله تر اخیره سپوږمۍ اگر چې ښایسته ده د سپوږمۍ په حسن باندې چرته هم الله قسم خوړلی نه ده کنه، او د دغه سړي د ښځې په حسن باندې الله څلور قسمونه خوړلی دي کنه. اوس که ته وایي تاسو علما وایي چې د ده ښځه انسان ده نو که انسان بولی بیا خو د دې آیاتونو د وجې نه طلاقه نه ده، د سپوږمۍ نه ښایسته ده خدای په حسن قسم وخوړ که نه، د سپوږمۍ په حسن خدای قسم نه ده خوړلی که نه، د دې په حسن یې څلور قسمونه وخوړل. او که انسان یې نه ګڼئ بیا خو ځان ته خبره. علما د څلورو مذاهبو علما هارون رشید داسې حیران هر یو ورته انګوش بدندان شو. عالم ته داسې د څلورو مذاهبو علماء کرامو خپله فتوا واپس کړه. هارون رشید ته ویل حالت بالکل نه ده طلاقه شویه. دا د امام ابو حنیفه رحم الله شاګرد چې کومه مسله اوس بیان کړه همدغه مسله ده، دا طلاقه شویه نه ده. علماء کرامو هارون رشید کس ته مبارکي ورکوي، مبارک مبارک. کس په منډه منډه کور ته لاړ، ښځې ته ویل مبارک مبارک مبارک، ته په ما نه یې طلاقه شه. نو هر مې دا و
چې انشکر لی انسان اول زما شکر ادا کړه زکه زستا خالق حقیقی اما تمی په داسې ښکلي شکل کې پیدا کړی کنه او بیا زما د شکر نه پس زما شکر دا ده چې عبادت وکړه کنه او زما د شکر نه پس ولوالدیک کعبرای خطاب ده ماتم خطاب ده تاتم خطاب ده تاتم خطاب ده ولوالدیک او بیا د خپل مور فلار شکر ادا کړه چې د چانه ته پیدا یې چاته دومره وړوکی رالوی کړی بیا د هغوی شکر ادا کړه انشکر لی ولوالدیک زما د مور فلار شکر ادا کړه که شکر دی زما ادا نکو د مور فلار شکر دی ادا نکو کنه نو چې ځې ابازو لبرازی اخیر کی خدای مونږ ته دمکی را کړی ده الی المصیر الی المصیر الی المصیر زما طرف ته ستا راتللی کنه ما سره به ملاویږي بیا به قبر کې میدان حشر کې تپوس در نکړم چې زما محبوب محمد یا ربی سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم در طویل و چې الجنت تحت اقدام الامهات زما محبوب در طویل و چې جنت د مور فلار د دیخ پولاند ده که د مور فلار خدمت دیو کو جنت تبځه کدی اونو کو دوزخ تبځه تا ولې د مور فلار خدمت نو کړی کنه الی المصیر زما طرف تستارات للکنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين